انه طغى بشک دې سرکش شوی دی. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دلته هر څه برابر شو. موسی علیه السلام د هغې نه په ځان دپاره دعا غواړي. کار چې برابر شو، یو کار برابر شو، سر ته ورسېدو، بل یو مقصدي کار هغه شروع کېږي. نو د دې کار په اخره کې او د دې کار په شروع کې موسی علیه السلام دعا غواړي. نه پته لګي د یو کار نه مخکې دعا کول دا د برکت سبب دی. څه سبب دی؟ د برکت. او د کار په اخره کې دعا غوښتل دا د قبولیت سبب دی. دا ځای په ځای تېر شوي ابراهیم علیه السلام چې خانه کعبه جوړ کړه، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ځای په ځای پته ولګېدی چې د یو ښه کار نه مخکې دعا کولی شي او وروسته دعا کولی شي. دا څه نقصان. موسی علیه السلام وروسته څه وایي؟ قال رب اشرح لي، دوی چې رب یا زما رب اشرح لي صدري، اشرح لي صدري، خدایه زما دا سینه کلاوه کړي، اشرح کلاوه کړي، ارته کړي صدري زما سینه، او بیا واحلل عقدة من لساني، واحلل پرانیزي عقدة من لساني، زما په ژبه کې غوټه د خدای هغه پرانیزي. او یسر لي امري، خدایه آسان کې زما کار، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مطلب دې دا دی ګوره چې یو انسان هغه کله یو ذمہ داري هغه په حواله شي که نه، هغه له پکار دي چې دوه څیزونه سوال وکړي د الله نه. د څو څیزونو؟ خصوصا د دین په معامله کې او د دین د دعوت په معامله کې دوه کارونه ضروري دي. د الله جل شانه نه به هم ته د خپل روحانیاتو باره کې سوال کې، هم به د خپل جسمانیاتو باره کې سوال کې. جسمانیات او روحانیات تاسو پېژنئ، بار بار ته زه د روحانیاتو باره کې موسی علیه السلام فرمایل دا وحی چې که نه د دې تعلق سره د روحانیاتو سره دی. روحاني څیز دی وحی، جسماني څیز خو نه دی که نه. دا وحی څه څیز دی؟ دا یو روحاني څیز دی، سپیریچول یو روحاني څیز دی. نو موسی علیه السلام اول د ځان لپاره روحاني دعا وغوښته چې رب اشرح لي صدري، خدایه دا وحی چې زما زړه ته کومه کوزه شوه نو په دې باندې زما سینه کلاو کړي او ما په دې مطمئن کړي او ما په دې باندې زړور کړي چې زه پوره شم دې لحاظ. او یسر لي امري، خدای کار مې آسان څه مې آسان کړي، کار مې آسان کړي. اوس خبره د جسمانیاتو شروع چې کارونه مې آسان کړي، لکه دې نه پس یو کار کوي دی او د هغې کارونو اگر چې د هغې بنیاد روحانیات دي خو هغه کار جسماني دی چې د فرعون مقابلې لذي موسی علیه السلام. بیا یو جسماني بله دعا غواړي چې واحلل عقدة من لساني، خدای ژبې کې مې لکنت دی، دا غوټه د ژبې زما کلاو کړي. او چې موسی علیه السلام یا موسی علیه السلام په ژبه کې تتوالی او زموږ پښتو کې وایي لکنت تتوالی، نو دا پیدایشي او یا یو واقع چې هغه مشهوره ده چې یو ورځ موسی علیه السلام چې کله د فرعون په غېږ کې و، فرعون د ګیرې نه راښکلی و چې لکه دا هغه سړی نه چېرته چې کوم هغه چېرته ستوري لیدلي و د هغه بادشاهت ختم شوی. یو لویه واقعه ده، بار بار تاسو وایي. نو بیا آسیې ته وایي، خپلې بیبي ته یې وایي چې یاره داسې کار دی، دا سړی ټیک نه دی، ده نه ماته خطره ده. ماشوم دی هغه په دې څه پوهېږي؟ د ماشوم خو کار دی د ماشوم او د ماشومي چې دا د پلار نه ګیره راکاږي که داسې نه وي. ماشوم او ماشومي چې کومه غېږي هغې له خوب نه ورځي څو پورې چې پلار د ګیرې نه وي راښکلی، د هغې دغه مشغلې بس چې په مخې ګیره نه وي خو جدا حکم دی که نه هغې سره نور همدغه شانتې ده. د فرعون هغه ویرېدو په دې خبره باندې. نو فرعون آسیې ورته وایي چې داسې کار وکړه چې ستا ډېر شوق دی، به داسې کار به وکړه نه. دته تمرم کېده او دته جمرم کېده. تمره کجوري ته وایي او جمره اوس کروټې ته وایي. دته تمرم کېده او څه ورته کېده؟ جمرم ورته کېده عربۍ کې. هغه ته یې خانه چې هغې ورته کېښوده. موسی علیه السلام مبارک سکروټه راواغسته، خولې ته یې واچو. نو د موسی علیه السلام لاس یې هم وسوځو، د موسی علیه السلام ژبه یې هم وسوځوله او سمه مضبوطه یې وسوځوله. پوهېږې په دې باندې د لاس او د ژبه مې دواړه ځکه یاد کړه چې دا د ذهن کې رانیشي لکه د ژبې سوځولی لاس تذکره خو نشته، لاس مقصدي نه و دلته، ژبه مقصدي و ځکه د ژبې تذکره ده په مختلفو روایاتو کې. لاس او ژبه دواړه د موسی علیه السلام هغې وسوځول. موسی علیه السلام ژبه ته حکمت بیان کړی دی چې موسی علیه السلام ولې الله جل شانه په دې مصیبت اخته کو. ابراهیم علیه السلام خلکو اور ته ور واچو، څه ورته نه وي او دې ژبه په معمولي سکروټه وسوځوله. سوال خو دی که نه؟ بل ځای سوال خو درست دی، هغې وجه وه. مفسرین حضرات او محققین چې کوم دي هغه وایي دا وجه وه. موسی علیه السلام کله غټ شوی وی فرعون ته به بابا لفظ ویلی وی، د دې نه الله جل شانه منع کو چېرته بابا ورته یا ابي یا ابتي دا ورته ونه وایي چېرته. عجیبه ولې داسې نښلولي و موسی علیه السلام مبارک. وایي چې موسی علیه السلام ډېره زیاته جوابین خطا، اکثر به خبرې په لاس وکولې موسی علیه السلام. او هغه د مصر څه جوړ شو، د مصر نه د مدین هجرت چې کوم د هغې سبب و که نه، هغه دقه لاس ته موسی علیه السلام جوړ سړی په څپېړه وو ځکه په خولې ورته نه وي، لاس یې وچلول بس. فقضا علیه فوکزه موسی فقضا علیه، سړی مړ. موسی علیه السلام تقریر به ورته کړی وی چې دا د رزیلتوب دا کار پیدا او دومره تته و د موسی علیه السلام ژبه. دې دپاره الله جل شانو دا لکنت په دې کې ساتلی و. بیا چې موسی علیه السلام دغه ځای نه راواپس کېږي نو بیا دا دوی رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدای د ژبې دا غوټه مې ازاده کړي. اوس خو کار را په سر دی، داسې ده
موسی علیه السلام خدای زه یوازې یم یوازې انسان ډېر سخت یریږي فطرتن انبیاء کرام د چا نه یریږي سوا د الله نه فطرتن انسان هغه یریږي لکه حضرت دغه واقع مخکې تېره شوې ده وروسته را روان د حضرت ابراهیم علیه السلام چې فرشتې راغلې او د سدوم او د عموري ښاري هغه خلک یې هلاکول لوط علیه السلام قوم نو موسی حضرت ابراهیم علیه السلام سره ناست او هغې خوراک نه کو ابراهیم علیه السلام بارک الله تعالی چې هغه ویرېدو دا فطرتن یری دا بار انسان راځي ځکه پیغمبران هم انسانانی کنه داسې نه ده همدغه شانتي ده نو موسی علیه السلام مبارک وي چې یا الله زه خو د ما ته خو ډېر غټ کار راپاواله شوی نو زه یوازې نشم کولی ما څوک پکار دي ملګری مې پکار دی اوس او بل دا چې هغه ظالم ډېر زورور دی چې ملګری مې کم از کم تسلي خو راکوي که نه او بل دا ښه ملګری دا خو د انسان دپاره ډېر لوی عظیم نعمت دی عظیم نعمت